اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود او نصاراو ته دوستان نه وایي او یهود او نصارا به په دوستۍ نه نیسي. د قرآن خدا قطعی حکم دی او قطعی فیصله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسه یهود او نصارا د جزیره عرب نه. د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه. پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته 2 لکه فوج د امریکې د سعودي په قوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې، دا د لیدو خبره درته. په سن 65 کې مالی دلی او په سن 82 کې بیا د عمرې ته تلم بیا میلی دلی چې د جدي بندرګاه چې دی او د جدي ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګريز او میمګورې بربند براوړ. د جدي د سمندر بندرګاه چې دی باغې باندې څومره تفریح گاونه چې دی هغه د انګريزانو څومره. جدا هغه خار دی چې بیبي حوا پکې پراته ده، ستاسو مور پکې پراته ده. جدا هغه خار دی. نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دی نو هغه د لندن او د امریکې انګريزان کوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي، دا نشي ستا دوست کېدی. نو کته وای چې دا زما دوست نو تر اشتیا وای. اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو کنه وای، انګريزانو ته مونږ دوست ملک وایو کنه وای، اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي. نن ستا په ملک چې هر حکومت بدلیږي دا غي فیصله په وایټ هاوس کې کیږي. زمونږه د مسلمان فیصله خو په خوا په اسمانونو کې کېده، اوس د مسلمان فیصله چې دی په وایټ هاوس د امریکای کې کی. نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود او نصارا او ته دوست نه وایي، دا ستاسو دوستان نشي کېدای. خدای ویلي زمون هر ادا وګوره د انګريزانو دا هر ادا کوم ایجاد د لعنت چې انګريزو کی، کوم ایجاد د لعنت چې انګريزو کی اول خیر مقدم ورته مونږ وایو. اوس د ډیشنټین ایجاد چا کړی دی؟ کته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولم نه پوهیږي. دا د اورمړو خرچ دی، دا د اورمړو خره، دا د اورمړو خرچ دی تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی. چرته موټر وګورئ دا پاکستان سمبل دی، ما ته وایي جی دا موټر پاکستان سمبل دی. آرام کېنه د ایلو بچو له غوتې مه ورکوه.